حدیث په اعتبار د عدد دروات سره بنیادی دو قسمه ده. یو ته متواتر وی بل ته آحاد وی. متواتر چاته وی؟ هو ما رواه عدد کثیر یستحیل العقل تواطؤهم علی الكذب ويكون منتهى خبرهم امرا حسيا. ذلك اذان صاحب فیض که پحاشیو کتابونو کی مونږ ټول لاغینا بیان کوو ځکه دا نقلی علوم دی خو لیکلو کې دا چې سړي ته یاد شي د خدای یو احسان او ته مستحضرې په ذهن تورې کش پش کوي خیر اسې مه کښېنه نه سړي بل خوا ته خیال راشي بوساړو ته تماکو ته ګنو ته ګاڼې ډوډۍ ته وظیفې سرسایا شریف د حمامانو د جمعې شپې ته ازیادو رجو سپینو الباګانو ته نو تاسو خواري وکړئ زما خواري کښ طالب خوښې دی یو مې لیډر طالب نه خوښ او یو دا محمل چې هسې ناست دی دوی ملک به بونګړي خرڅوه نو متواتر چاته وایي هو ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى امرهم امرا خبرهم امرا حسيا. پختو کی متواتر حدیث توي چې راویان دمر ډیری چې عقل اتفاق داوی په دروغ محال غني دارنگی صدورم تے خطان محال گنے او خبر دا تعلق دا حسیات و مشاہدات و سر لری عقلی محض نیتا متواتر دری شرط شپک راویان ریری دیروالی دغی درجی ترسی دلی چی عقل اتفاق دا غی پا دروغ و محال گنی زکیو دیری دا مختلف مزاجونی دا مختلف ملکونی دا مختلف طبیعتونی او دا جبو ټول څنګه درو وای ګوره که شل زره کسان کینو په جماعت کې او یو خبرو کې ټول آی کې درو احتمال شته ځکه خلوی چې دا به یو پاټه سره تعلق لري په یو جماعت کې ناس یو لیډر مولا ورته وی ټول وی حاضر دما خو دا مختلف ملکونو دي دا مختلف علاقو دی دا مختلف طبیعتونو دی دا مختلف مزاجونو دی او دا چبو او ټول یو خبره کوي نو دیتا متواتر وای چې عقل اتفاق داغی په دروغ محال گنی عقل ځکه محال گنی چې هغه اختلاف د بلادو ته ګوري اختلاف د مزاجونو ته اختلاف د جبو ته اختلاف د طبیعتونو ته ټول څنګه یو خبره کوي ٹک تا یو پارٹی بوئی لس لکا پارٹی دا خو یو پارٹی دا عقل لاغی پا دروغ اتفاق جائز کرنے خدا مختلف ملکو دے درم دا شرط شو چی خبر دا حسیات و سر تعلق لدی دا مشاہدات و سر مبصرات مسموعات عقلی محضنی قضیہ عقلیہ نی فقط تواتر پا عقلیات و محضو کی نجاری کی پا محسوساتو کی جاری کی اس وی عالم حادث تدائی و قضیہ عقلیانا طول خلق وی دا افادہ تواتر نکش بے متواتر چی حدیث متواتری کنا دا غید رجالونا بحث تاجت نی بیا ذکر چی عقل اتفاق دا غید پا دروغ و محال گنی دا بحث خو ذکر کو چی احتمال دا دروغی پاکی احتمال دا خطا کی دوی نو چی عقل لاغین صدور دا دروغو قصدن او خطاان محال گنی مدراویانو دا بحثنی پا متواتراتو کی دا حدیث متواتر بدر واقعہ شوی دا استاد تسو کوئی سند پیش کرتے ہوئے متواتر دا پا امت کی مختلف عالمان و راویان دا مختلف بلاد و دا ملکن و طبیعتن منگتا بیان کرے یا سو کوئی پا مدینہ منورہ کی دا زیارت دا حضور ندے آگا پا کشمیر کے خط نو دے دا متواتراتو نا انکار کی اس کے حتمی سند پیش کا
چې دا خبر د مصطفی دې ته سند تاجر نشته. بدر دار احد دار بیت الله شریف دار دا جنت البقیع تراویش لکا تراغلی په امت کې دا په تواتر راغلی دی د دې سند تاجر نشته. حدیث د متواترات د سندونو نه بحث نه. وما لم يكن كذلك فهو آحاد. پدې درو واړو شرطونو کې چې یونی راویان نه بشمارني بلکې محصوري پشمیر کې راځي به مدا چې خپل اتفاق په دروغ راوغړي اگر چې دروغ ویني ویل خپل جایز ګڼ ممکن ګڼ یا تعلق د مغیبات او د معنویات سره لري غیر مشاهدات سره نو چې یو شرطم پکې نو دیتا احاد وي. وما لم يكن كذلك فهو آحاد. نمی دا جمع راغلی دا احاد خبر دو قسم شو په اعتبار دا عدد دروات متواتر او آحاد. متواتر چاہتا ہوئی ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواترهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم امرا حسيا. وما لم يكن كذلك فهو آحاد. بحث تقسیمات آئندہ طول لاجیب آحاد. ضعیف موضوع صحیح حسن دا طول پا آحاد کی راضی رستر کریں. متواترات طول مقبولی او صحیح او داغین بحث تا ضرورت نہیں. بے متواتر کور کے سلور قسم ہے. متواتر بالاسناد، متواتر بالطبقات، متواتر بالتعامل، متواتر بقدر مشترک.